څه د ویلو به پکې څه وي، هر زړه جاړي او هر زړه خفه دی. هغه خلک په دې ملک محفوظ نه دي، هغه که د ترهګرو د طرفه دي، هغه د عام ولس د طرفه دي. خلک په دې پسې سپکې او رټې او بدې وایي، خلک دې پسې خپل مطلب دا دی چې کانسري کوي، خلک مطلب دا دی چې په دغه باندې کار ونه شي، نو په اخره کې مطلب دا دی چې د ګولۍ نه کار واخلي. تاسو څه ټایم فریم ورکړی دی که فرض که قاتلان معلوم نه شو بیا به لایحه عمل صحیح؟ زما قاتل لکه پیرې په رڼا ورځ غیب شي، ما ته د کام په واکدارانو کې څه چل ښکاري. د دې ادارو نه هم او د حکومت نه مطالبه کوو چې د شیخ ادریس صاحب قاتلان د فیلفور معلوم هم کړي شي، کیفر کردار ته دې ورسي، هغوی له دې سزا ورکړي او ګرفتار دي. ورسته ورځه زمونږ علما، زمونږ مشران، زمونږ شیخ الحدیثان هغه شهیدان کیږي. زمونږ انتهایی په دک کې او انتهایی په تکلیف کې چې د حضرت شیخ صاحب قاتلان د قوم ته په ډاګه شي او هغوی د کیفر کردار ته ور ورسولی شي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه په سوالۍ چوک کې ولاړ یم. تاسو ته پته ده پرون زموږ د تاریخ انتهایی توره ورځ وه. مولانا شیخ ادریس صاحب باندې حمله شوې ده، هغه شهید کړی شوی دی. نن د هغه د دې عمل د دې قاتلانو د دې عمل خلاف احتجاجي مظاهره ده. مولانا مفتی فضل غفور صاحب را سره ولاړ دی، خبرې به کوم چې زه تپوس نه کوم خو څه به وایه چې شبیر صاحب څه د ویلو به پکې څه وي، هر زړه جاړي او هر زړه خفه دی. ټول ګوندونونه، ټول جماعتونه، ټول فکرونه او بالکل دماغ ګنګ دي چې د حضرت شیخ صاحب غوندې هستي د پاکستان نه موږ په کوم حال باندې رخصت کړله. دا د قوم محسنین، دا د علم چراغونه، دا په داسې طریقو باندې موږ الله له لیږو، نو موږ د الله نه د رحمت تمه توقع نه ساتو. دا خلک نن دې دپاره راوتلي دي چې آخر حکومت دې موږ ته د حضرت شیخ صاحب قاتل راکړي، خو نه راکوي. دا حکومت زموږ قاتل دی. زما د وینې تپوس به زه کوم او د حضرت شیخ صاحب وینه د یېرېدلو نه ده. حضرت شیخ صاحب د ځان نه وروستو په زرهاو نه، په لکاو نه، په کروړهاو مینوال پاتې کړي دي. ټول امت مسلمه هغه په دې سره نیمګړی شوی دی. ټول پاکستان هغه په غم باندې دی. نو په دغه وخت کې د ټول پاکستان د خلکو یوه مطالبه ده او هغه ده چې د حضرت شیخ صاحب قاتلان د قوم ته په ډاګه شي او هغوی د کیفر کردار ته ور ورسولی شي او آینده دپاره د علماو د پاکستان د داسې هیرو د هغوی تحفظ د یقیني کړلی شي. تاسو څه ټایم فریم ورکړی دی که فرض که قاتلان معلوم نه شو بیا به لایحه عمل صحیح؟ زمونږ مرکزی جماعت په دې حواله باندې هغوی لګیا دي، مشاورت کوي. او پرون موږ د آی جی پی خیبر پښتونخوا سره په خپله باندې هم په ملاقات کې د دې خبرې وینا کړې ده چې موږ نور د خپلو مشرانو جنازې نشو پورته کولی. بس نور زموږ صبر تمام دی. موږ له خپل قاتلان راکوي او زموږ په دې خاوره باندې امن قایم کوي او که نه شی قایمولی کور ته ځئ بیا به موږ د خپل امن ځان له په خپله انتظام. تاسو په دې احتجاج کې د ډګر کالج سټوډنټس راوتي دي، تاسو به څه وایئ؟ زه په دې حواله باندې دا ویلی شم چې زمونږ د پښتون وطن په حال باندې افسوس پکار دی. زمونږ حال چې دی بیخي قابل رحم دی، ځکه چې هغه شاعر وایي زما قاتل لکه پیرې په رڼا ورځ غیب شي، ما ته د کام په واکدارانو کې څه چل ښکاري. مونږ به تر کومې پورې دغه جنازې اوچتو، تر کومې به د پښتنو دغه وینې تویږي. یو دوه ورځې احتجاج وشي بیا دی نه پس خبره ختمه شي یا په دپه شي. خو پښتنو ته وایم چې بیدار شئ، په احتجاج هېڅ هم نه کېږي. دا خو چې مونږ دا راوځو نو مونږ وایو چې دې خلکو ته را پیغام صرف ورسي، نور په احتجاج هېڅ هم نه میلاوېږي. د دې غټسټو، د دې نوابانو، د دې جاګیردارانو، د کومو خلکو په لاسو کې چې زور او طاقت دی، د کومو خلکو په لاسو کې چې د حکومت واګې دي، د هغوی دروازو ته بدله غواړي، هغوی ته به لاس اچول غواړي. هله به زمونږ حق راوځي، هله به زمونږ د وینې تپوس کېږي. بس زما رونو دا ته غم مقام دی، د جړا مقام دی. مونږه ډېر زیات تکلیفونه برداشت کړو، ډېر سختې مو ولیدې او ورسته ورځه زمونږ علما، زمونږ مشران، زمونږ شیخ الحدیثان هغه شهیدان کیږي. نو مونږ انتهایی په دک کې یو، انتهایی په تکلیف کې یو. الله دې مونږ ته صبر راکړي. خو دا حالت چې کوم روان دي، مونږ د مقتدرو حلقو نه، مونږ د خپل حکومت نه دا مطالبه کوو
چې زموږ د شیخ صاحب چې کوم قاتلان دي هغه موږ ته په لاس راکړي، هغه د قانون له په لاس ورکړي او دغه شانته نوره دا سلسله بنده شي. ځکه چې که حالات داسې وي نو الله مکه چې نور نقصانات وشي، څه نورې فسادات وشي او دا ملک چې کوم دی دا په دې کې انتشار پیدا شي نو دا به ډېرې ته خطرې وي. نو زموږ دا درخواست دی چې حکومت ته په دې باندې ډېر په سنجیدګۍ سره غور وکړي. ټول خیبر پښتونخوا خفه ده. لږ په دې موقع باندې به څه وایې؟ لږ ستاسو نه تپوس نه کوم، په زړه کې مو څه دي؟ نو بسم الله الرحمن الرحیم. شبیر صاحب ډېر سخت خفه یو په دې موقع باندې. لکه مسله دا چې مونږ په سټوډنټس لایف کې کوم شي زده کړی دی نو مونږ دا زده کړی دی چې د دې ملک دپاره علماو قربانۍ ورکړي دي. د انګریز تاریخدانو دا خبره لیکلې ده چې یاره په سلونو علما د دې لپاره قتل شوي دي او دا ملک په لا اله الا الله او محمد رسول الله په نظریه باندې جوړ دی. نو د افسوس خبره دا چې کم خلک د لا اله الا الله او د محمد رسول الله د نظریه امین خلک دی، هغه خلک په دې ملک محفوظ نه دي. هغه که د ترهګرو د طرفه دي، هغه د عام ولس د طرفه دي. خلک په دې پسې سپکې او رټې او بدې وایي، خلک دې پسې خپل مطلب دا دی چې کنځرې کوي، خلک مطلب دا دی چې په دغه باندې کار ونه شي نو په اخره کې مطلب دا دی چې د ګولۍ نه کار واخلي. مونږ دا خبره کوو چې دا ملک ټول او بالخصوص صوبه خیبر پښتونخوا دلته د امن وي، دلته د ملا محفوظ وي، دلته د تاجر محفوظ وي، دلته د سیاستدان محفوظ وي، دلته د سټوډنټ او لیکچرار او د څومره چې افیسرز دي د ادارو مختلف دا د محفوظ وي. نو مونږ په دې موقع باندې صرف او صرف د امن خبره کول غواړو. احتجاج دی په ټوله صوبه کې بد امني ده، انتهایی بد حالت دی، انسیکیورټي ده، څه به وایې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نن د حضرت مولانا شیخ ادریس صاحب چې کوم شهادت شوی دی، کوم بېمانه قتل شوی دی، په بېدردۍ سره قتل شوی دی، د دې زه بھرپور مذمت کوم. نن د جمعیت علماء اسلام بونیر د طرف نه چې کوم احتجاج دی هغې کې د بونیر ټول قوم شریک دی. دا نن په ټول پاکستان څوک دی، دا زمونږ د ټولو څوک دی. مونږ په دې موقع د دې ادارو نه هم او د حکومت نه مطالبه کوو چې د شیخ ادریس صاحب قاتلان د فلفور معلوم هم کړي شي، کیفر کردار ته دې ورسي، هغې له دې سزا ورکړي او گرفتار دې کړي شي. او د هغې قتل دا د انسانیت قتل دی، دا د علم دوستۍ قتل دی، دا د دین دوستۍ قتل دی. او مونږ د دې چې څومره په سختو الفاظو مذمت دي نو هغه به کم وي. په دې موقع زه د حکومتونو نه خصوصا د صوبایي حکومت د هغې په سیکیورټي ادارو یو سوالیه نشان دی چې علما مسلسل قتلیږي او هیڅ قسم د سیکیورټي تنظیم دلته نشته. او زمونږ حکومتونه دې چلته نه دي اوسګار چې خلکو له سیکیورټي ورکړي. نو په دې وجه نن ټول بونیر نه بلکې ټول پاکستان په سوق کې دی. جماعت اسلامي او مونږ ټول پاکستان په دې سوق کې شریک یو. دا تاسو چې پروګرام وکړو زه په خپله باندې حیران یم. زمونږ د خاورې برکتونه چې دی هغه ختمیږي او مونږ بس احتجاجونو کې وکړو، بیا لږ وخت پس بله جنازې اوچتې کړو. زه هم درخواست کوم حکومتي ادارو ته چې په دې خاوره د امن راوستو کوشش وکړي او دعا کوم چې الله دې زموږ په خاوره باندې امن راولي. ډېره مننه.